په دې ویډیو کې تاسو سره زه د بنو تازه تفصيلات شریکوم چې بنو کې څه حالات روان دي. په زورګونو خلک د بنو کینټ مخله په احتجاج باندې ناستي. د غي د حکومت نه څه غوښتنه ده د امن پاسون چې پرون کم احتجاج د بنو خلکو شروع کړو د امن د پاره پاغه باندې چې فایرنګ وشو. پای کې د شهیدانو تعداد کې هم اضافه شوه، د زخمیان پکې هم ډیر زیات چې اغه ځکه خلکو خپل منت آپ ته زخمیان چې کم ده هسپتال ته رسولو. بل دغه خلکو د کې پی کې وزیر اعلی الیمین ګنداپور نه سم مطالبات دي. کې پی کې وزیر اعلی الیمین ګنداپور تر اوسه پورې بنو ته ځان ولید نه رسوله او د دې بنو ته نتلو په وجه باندې پی ټی آی ته څومره نقصان ملاوي دي شي. په دې ویډیو کې مکمل تفصیل تاسو سره زه تفصیلا شریکوم. نو ویډیو خپل هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریکئ. بنو کینټ مخله په زورګونو خلک امن غوښتلو د پاره ناستي. د غي د حکومت نه درې څلور مطالبه دي جی غټي غټي مطالبه. ډومبای مطالبه خدای چې پرون چې کم شهیدان شوی دي هغه ته او زخمیانو ته د انصاف ملو شي، چې مطلب چا فایرنګ کړی دی نو هغه د قانون کټهره کې ودرول شي، هغه له د سزا ورکړل شي چې چا په دغه امن پاسون باندې احتجاج کړی دی، چا په وجه باندې شوی دی، چا پکې یا شیطانه کړی دی یا په څه وجه باندې دا فایر شوی دی، د هغې د مکمل انویسټیګیشن وشي او پرون چې کم شهیدان شوي دي او کم زخمیان دي هغې له د انصاف ملو شي. لومړنۍ غوښتنه د دغې جرګې د دغې چې کم خلک راوتلي دي احتجاج د هغې غوښتنه دا ده. دویمه غوښتنه دا ده چې بنو نه ترهګر لرې کړلی شي. بنو کې چې کم ناامني خورئ، بنو چې کم خلک امن خرابوي هغه د بنو نه لرې کړلی شي. دویمه غوښتنه دا ده. درېمه غوښتنه دا ده چې بنو کې موږ مستقل امن غواړو. بنو کې موږ وایي مستقل امن غواړو چې بنو کې پرمننټلی امن راشي. دا بې امنه خلک د بنو نه تاسو لرې کوي. دا درېمه غوښتنه ده. څلورمه غوښتنه دا ده چې بنو کې انټرنیټ سرویس ولې تاسو بند کړی دی هغه د زر تر زره کولو کړلی شي. بنو هم د کې پی کې حصه ده هغې له د هم سرویس ورکړلی شي. اوس د بنو د دغې خلکو د حکومت نه د وخت حکومت چې کوم دی د پی ټی آی حکومت نه څه مطالبات دي چونکې په کار ټولو پارټیانو لوه چې دغه ځان رسولی وي، که هغه نیشنل پارټي ده، که هغه جی یو آی ده، په کې پی کې چې کومې مشهورې پارټیانې دي هغې له په کار چې دغه ځیلې ځان رسولی وي او دغه ځي کې مطلب دغه خلکو سره شانه بشانه ولاړ وي. خو بیا هم د بنو خلکو چې کوم مطلب غوښتنه کړې ده هغې د کې پی کې وزیر اعلی نه کړې ده. د کې پی کې اور بنو عوام د وزیر اعلی الیمین ګنداپور طرف له سترګې دي او د کې پی کې حکومت دا خبره کوي چې وزیر اعلی الیمین ګنداپور د دې خبرې نوټس الریډي اخیستی دی. صرف نوټس یې اخیستلی، لا پریکټیکلی څه نه دي شوي د الیمین ګنداپور د طرف. دې حوالې سره مشال یوسفزۍ هم بیان جاری کړی دی چې کې پی کې وزیر اعلی خپله د هرې مسلې جایزه اخلي. مشال یوسفزۍ ویلي دي چې کمیشنر بنو ډویژن دا ټول معاملات خپله ټیلی کوي او دا ټول معاملات چې کوم دی د کمیشنر صاحب چې کوم دی د بنو هغه به یې سمبالوي. نو چې کمیشنر یې سمبالوي نو دې ځای کې عوامو یو ځل بیا کوېسچن ریس کړی دی چې آیا دا وټ مونږ کمیشنر صاحب له ورکړی که دا وټ مونږ پی ټي آی ته ورکړی. یعنې پی ټي آی طرف نه بیان جاری مطلب دا دی چې دا مسله به بیوروکریسي حل کوي، مطلب سیاست په دې کې انټرپشن نه کوي. وزیر اعلی الیمین ګنداپور ته دې ځای کې پکار دی چې د بنو عوامو سره خپله ودرېږي او پوره تحقیقات وکړي چې په دې کیس کې ملوث خلکو ته سزا ورکړلی شي. په دې کیس کې څومره هم ملوث خلک دي هغوی له سزا ورکړلی شي. اوس لکه پی ټي آی په دې مسله که چېرې غلې پاتې شوه نو پی ټي آی او عمران خان ته په کې پی کې غټ نقصان دا میلیدی شي چې ووټ بینک په کې پی کې د پی ټي آی ختم شي. د پی ټي آی نه به د خلکو اعتبار ختم شي ځکه چې په سخت وخت کې یو پارټي عوامو سره ونه درېږي نو بیا عوام هغه هم په سخت وخت کې نه سپورټ کوي. نو دې ځای کې د بنو خلک چې کوم دي هغه دغه نه برپور د تعاون مطلب التجا کوي الیمین ګنداپور نه. دا اپډیټس ویډیو ضرور مخکې ملګرو سره شریک کړئ. والسلام.